دی چې ساه د کوره ووتلو دلته ماشومان رالو وی هلکه وی هغه رور باندې چا ډزې وکړلې ظلم ورسره شوی دی د داسې مرګ قابل سړی نه هر چا چې ورسره وکړو خدای دې ورسره وکړي زیاتې ورسره کړی بل زمونږ داسې رور مړ دی چې زمونږ دړه نه وځي موږ ته واړه واړه بچي پاتې شول دلته موږ سره د انصاف وشي موږ ته د انصاف ډېر سخت ضرورت دی ځکه چې موږ افغانان یو زمونږ دلته وس دس نشته وس دس زمونږ نه رسېږي چاته واس کوي موږ چاته واس کوي ممازه کوه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی ګرانو کتونکو د خزانه تانې په حدود خراسان کیمپ کې موجود یم دلته سلور ورځې وړاندې یو ټیکسي ډرایور چې د سلورو بچو پلارو نامعلومو کسانو وژلو د حواله سره به د دې فیملی سره خبرې کوو پولیس سره به خبرې کوو چې یاره دا وقوه سوا سلور ورځې تیرې شوې دی کې څه پیشرفت وشو ځکه چې تر اوسه پورې په دې کې ملزمان کم دي هغه نامعلوم دي د دې فیملی سره به دا خبرې هم کوو چې یاره دی له پولیس څومره ځل راغلي دي او دی دغه حد پورې څومره مطمئن دي زاید بھائی آصف ستاسو رورو کنه جی اواز زمونږ رورو موږ نه کشرو دا وقوه څنګه شوی وه د دې لږ راته ډیټیل ووایه یاره جی بس دا د دې ځینې سار نوره موږ ته معلومات نه دی شوی خو سار 7:30 بجې دا د کور نه راوتی دی او تلو خپل کار لتلو روزګار لتلو مزدورۍ له او په دغه ځای کې پې کسان ناجګ شوي دي او بس غریب یې ایشتلی دی بس موږ ورته راورسېدو بس هغه مړ اوس موږ ته هېڅ پته نشته دی چې دا چا وژلی او چا را سره دا کار کړی دی زموږ چا سره داسې څه تعزیت نشته نه چا سره تنازع شته دی ځکه چې موږ خپل ټول مزدور کار یو ډریوران یو څوک رشکې چلو څوک سوزکي چلو خپلې غریبۍ نه کوو واړه واړه بچي هم دي خپلې مزدورۍ نه کوو تاسو وی چې یاره د آصف الله کور والا تاسو ته وی چې دی تقریبا 7:30 بجې یا 7 بجې د کور ووتو که نه بیا سکول ماشومانو اطلاع وکړه داسې بالکل او دا چې څه ټایم 7:30 بجې د کوره وتو د سره 2 بچي وو هغه ته دلته مور کوز کړله چې موږ له بازار کې سوال یې هغې ته کوز کړي تاسو بیا څوک راولې چې دلته نه وتې نو دغه ځای کې چې دا څه ټایم لګېدلی و د سکول ماشومانو هغې کې باقي دغه ماشومانو ویډیو هم کړې وه او بس څوک په موقع باندې نه و به دا ایشتلی او خلک تښتېدلي وو نو ماشومانو چغې کړې وې خلکو ته چې یاره داسې اسیب ویشتل شول او اسیب چا مړی وکړو چا څوک ویشتلو نو دوی له کور ته اطلاع راغله که ماشوم راغی چې یاره اسیب چا ویشتو او مړی یې کړلو دی چې بیا ورلل دی بس مړ پروت بس دی و چې څه ټایم د کور نه ورل دارونه یې ورمنډې کړې وې زموږ دا نور کشران وروڼه چې کم دلته و مور یم و ښځې یم و خویندې مې ټولې سرتور سر او خپې خپل ته ورغلې وې بس بیا خلکو را دغه کړې وې بس هر څه یې لیدلي و بېرته واپس دې خوا کور ته خلکو راستنې کړې وې نو بیا موږ ته هم اطلاع وشوه موږ هم چې راورسېدو دا په خپل ګاډي کې په وینو کې سور پروت و نو بس موږ ډېرې هلې ځلې وکړې منډې رامنډې مو کړلې خو موږ ته څه حاصل نه شول بس پاتې شولو بیا پکې تاڼې ته اطلاع وشوله پکې د خزانې تاڼې والی سیچو خپل هم راغی تاڼهداران هم راغلي نور افسران هم راغلي په هغه موقع باندې وکتل هغه تفتیشونه ورسې وکړه تللی دي دوباره موږ ته داسې کم راپورټ د هغې په باره کې نه دی میلاو شوی چې یاره یا تاسو موږ له څوک نه دي راغلي دوباره خو زموږ دا ټول حکومت او ټولو غټو افسرانو ته دا موږ خواست کوو ځکه چې موږ ډېر بېوسې او غریبانان یو که نه بل زمونږ داسې رور مړ دی چې زمونږ دړه نه وځي موږ ته واړه واړه بچي پاتې شول دلته موږ سره د انصاف وشي موږ ته د انصاف ډېر سخت ضرورت دی ځکه چې موږ افغانان یو زمونږ دلته وس دس نشته وس دس زمونږ نه رسېږي موږ سره د پوره انصاف وشي تاسو سور اور یعنی یو د آصف پکې سویم نمبر موږ مال د خدای د 11 رورین یو موږ د 3 میندو بچی یو زموږ پلار 3 ودونه کړي دي خو د آصف زموږ شپږم رورو دا پکې شپږم رورو زموږ کله چې د ماشومانو دغه موټر اطلاع تاسو ته وکړه که نه ما اورېدلي چې د ماشومانو کسان هم لیدلي وایي څه وي چې څو کسانو ده بس هغه ماشومان خلک مختلف خبرې کوي هغه ماشومان وایي 2 کسان دي په ویډیو کې ویلي بیا بارم لګي چې یاره دا 2 کسانو داسې وتښتېدل ځینې خلک پکې داسې خبرې کوي موږ ته خو پته نشته چې یو کس دلته بل هم ولاړو موبایل باندې خبرې کولې او داسې په دې طرف باندې لاړو وتلو خو په دې اوس موږ ته مکمل پته موږ ته خپله ځاني پته نشته خو د خلکو خبرې څوک یو څه وایي څوک بل څه وایي دا چې کوم موټر کې آصف مړو په دې به ټیکسي کوو
دې موټر کې به دا تلو کار لا بس مخکې خو به دلته د ګاډو نه ټرانسپورټ وجې به دا لږ په لاره کې سارېدو ځان له داسې یو ټکسي ګاډی اغوستی و لکه هلته به ډریور چلولو مزدوري به یې وله کوله دلته نه به پکې دا تلو راتللو بس هلته به یې ورته حواله کولو کور ته د هغه هلته به 2-3 ګاډي رشکې مشکې ځان له اغوستي و ډریورانو به چلولې دي جي ټي روډ پول سره به دا هلته ولاړو دا هغه ځای ټول خلک یې پېژني او دا هغه ځای ټولو خلکو ته پته ده چې اسیب څه رقم سړی و هم سرکاري خلکو ته هم د هغه ځای اوسېدونکو ته چې څوک دغه و لکه داسې د بدو سړی نه و داسې څه جنګ جګړه یا دې نه مخکې چا سره څه بحث یاره موږ ته داسې اطلاع نه ده میلاو شوې د هغه د سیټ نه او داسې څه خبره به چې راتلله ما سره به یې خامخا شیر کوله لکه ما نه کشر و ډېر او ما زما د بچي په ځای خو چې څه مسله به راتله ما ته به یې رینګ کوم ما ته به یې ویلم خو په دې مسله کې موږ ته لا اوسه پورې هېڅ هم نه دي ویل چې یار اپسې څوک شته یا مې چا څه سلانجه کړې ده نو هیڅ چاته هم د دې خبره نه داسې پړه کې څه چې ما پسې چا بد دی څوک به ما په خپل مال حال مړ کوي یا به مې څوک د څه دپاره مړ کوي نو که داسې پته ورته وی کېدای شي موږ ټولو ته یې ویلې وي ورونو ته یې ویلې وي هغه په خپل زړه باندې ښه پاک او ډاډه سړی او نه مردار و نه نشهیي و نه زناکه باز و چیرېدو ټیلو ټول خراسان ټول کلي ته پته ده په دې لاره به د شپې 10 بجې هم تلو 12 بجې به هم راتلو هر ټیم به کار نه تلو راتللو دا لار هم داسې وه خو داسې قسمه زموږ څه بد نشته چې یو سړي بدي د چا سره نو د هغې د وجې سړی هېرېږي خو زموږ چا سره څه بد نشته دی تا مې زه ورسره چېرته تللی ورته مې ویل چې د شپې دا لاره خرابه ده نو څه او بالکل ما ورسره داسې خبرې هم شوي موږ تلي یو پندونه را روان داسې 11 نیمې بجې وي 11 هغه داسې ما نه زه ته بازار کې کوشم زموږ کور سړک نه هغه طرف ته دی زه ورسره را روان وم نو ما ته یې خندلې چې ته ډېر سخت هېرېږې ته څه نه هېرېږې څه څه شی دی چې ما نه به څوک څه والي نو ما ورته ویل دا حسین میسین څوک پوډرین دي راونه نیسي یا به نه موبایل وایي یا به دې په خپل موبایل باندې مړ کړي نو ما پورې خندلې دیزې پورې ورسره زه رالم نو هغه کور ته راغی زه تې خپل کور ته ایسته واپس تاو شوم ولاړم کله چې تاسو ورغلی دی مړ پروت و د سره په جیب کې پیسې او موبایل او د سره په جیب کې 130,000 روپۍ هم ورسره وي 10,000 وي 20,000 وي زما بل ورور دی هغه ترې راواغست سامانونه کارډونه ماډونه څه ثبوت چې ترې رالرې کړله موبایل هم ورسره ورسره و هغې له چا لاس هم نه دی ور وړی بس هغه هم داسې پرتې وي نه ګاډي ته او نه ده ته بس چېره پسې وجلې وي یا په پیسو یا په موبایل خو لکه داسې مسله د ده نه وه بس ده داسې مسله ده ته راغلی و د ده د مرګ خبره وه چې بس دا مړ شي نو بس موږ د قانون نه دا خواست کوو ایس پي صاحب نه خواست کوو چې یاره موږ سره د انصاف وشي موږ څه د 15 کالو د 2 کالو د 15 کالو ماجر نه یو موږ د 50 کالو افغانان یو دلته موږ شوي یو دلته زموږ ګیرې سپینې شوي د نوسو خاوندانان یو موږ سره د پوره انصاف وشي موږ قانوني ماجر یو موږ سره کارډونه شته دی موږ سره افغان سټیزن کارډونه شته دی پیوار موږ دلته قانوني پراته یو بې قانونه نه یو پراته دا اوس د افغانانو د تلو دا خبرې چې کېږي دې باندې تاسو آصف سره څه چېرته ګپ شپ لګېدلی او بالکل مو سره کړی د آصف کور والا چې کومه ده هغه د دې ځای د پاکستاني ده د هغه هم ده او بله ورنده بله خور هم په دې کور کې زموږ بل ورور ته ناست سره دواړه خویندې دي او هغې د دې ځای د هغه خپل کوشش کول ویل زه نه ځم او چې مړ ویم کې زه نه ځم ما پورې بیا خندلې وي که ته ځې ځه زموږ نور فیملی چې کومه ده تلې ده بس موږ 2 پاتې دي او زه پاتې یم دلته نور زموږ نیم کور تلې اوښتی دی او موږ دواړه دلته پاتې یو نو هغه ځان له داسې څه منډې ترډې سازې کړې وې چې خپلې ښځې پسې ځان واچوم او ځان له داسې یونیورسي کارډ ساز کړم داخلي شوي ریکارډونه یې پراته دي دا څه نو بس هغه داسې راتلو موږ ته څه نه ویلې او ما ته به یې ویل چې تال هم داسې یونیورسي کار دله کوم چې تم پاتې شي تاسو خښ کړی دلته دی کالته موړی دی دا موږ هم دلته خښ کړی دلته زموږ ټول خلک دلته خښ دي نیکم خښ دی نیم خښه ده چې څومره مړي زموږ شي موږ ټول دلته خښ کړي موږ افغانستان ته لا نه دي وړي او نن سبا د افغانستان باډر هم بس بند دی د تلو ملو تګ راتګ پې نشته دی بس د هغې د وجې دا موږ هم دلته خاورو ته وسپارلو یعنې زموږ والد صاحب هلته و خو بس لاره نه وه ګینې موږ نه بیا مړی غوښتی وی چې مال یې راکوئ خو مطلب دا دی چې بس لارې بندې دي د وجې موږ هم دلته خاورو ته وسپارلو فرمانه آصف تا سره په دې یو کور کې اوسېدو او جی دا ما سره دلته یو کور کې ته مشر وې کاغه ما نه هغه مشر کله دې ورسره اخري ځل ملاقات یا څه خبرې اترې شوې وې بس اخري ځین ملاقات دا و چې بېګا یې را سره په هغه شپه باندې پښمنۍ کور کې وکړو او بیا دې چې سا د کوره ووتلو دلته ماشومان رالو وی هلکه وی هغه ورور باندې چا ډزې وکړلې زه کور کې وده پروت وم دغه بل کشر ورور دی دا هم کور کې وده پروت و نو زه چې را پاڅېدم نو رامنډه مې کېدی ما نه مخکې راووتو چې موږ دې کوڅې ته راوسو دا ورور مې داسې لاړې هغه خلکو ویل یو کس دلته ولاړو چې هغه کسان داسې لاړه نو زه رالم آصف له رالم هغه چې ما ګاډی وکتو ګاډی ولاړو بس ما د زړه باندې واخیسته مې بس دا کېدی شي مړي خو بیا هم زه د ګاډي له ورغلم چې ګاډی ما دا کولاو کړو په ګاډي کې دا هم داسې پروت و سر یې لګولی او بس مړو نو بیا ده پسې زه ما منډې کې داسې لاړم چې زه کېدی شي دا کسان چېرته مونږ پیدا کړو خو
څوک نو بیا رالم زه مې دې رور له بس د دې علاقې دا خلک بیا هم راجم شو ما ته ویل چې مې غونډ دلته نه مو کوزوه دې ګاډي نه پرېږده دلته پولیس به راشي وبیا ګوري مدیان به دله معلوم کړي نو ما بیا ګاډي کې پرېښو ګاډي ته همداسې ولاړو فرمانه تاوې پښمنۍ کې را سره ملاو شوی کنه څه خبره تر شوی یاره جی دې مونږ ته څه هېڅ قسمه خبرې نه دي کړې او څه لانجه څه هېڅ چا سره څه بد ته دغه نشته دی ځکه چې د ده ملګرو سره هم زه ناسته پاسته کوم هغې ما ته ویلي چې یاره چا سره څه لانجه مانجه نه ده کړې او مونږ دا روز دا خپله کوروالی د هغې سره هم څه خبرې نه دي شیر کړي چې یاره زما څه پلانکي چا سره څه مسله ده او که څه مسله وه نو بیا به دغه کس یا هېڅ مسلې چا سره نه وه صفا سړی و بېګناه او بېګناه و بس خلکو راله ویشتو بس زمونږ دا هغه دی چې بس حکومت مونږ له انصاف راکړي نو زمونږ چا باندې څه شک نشته دی او نو مدی مونږ ته په خپل هم نه دی معلوم چې چا دا کار کړی دی ایسب دا کم کس چې وجلې شوی دی آصف دا ستاسو دا زما ګاونډي دی څنګه طبیعت والا سړی و دا ډېر اعلی ترین ډېر مزیدار نه غږ سړی بیخي فالتو خبره بس سلام علیکم وعلیکم السلام فضول خبره دا واته کاله ما سره دیوال په دیوال شو خو د دې درې واڼو وروڼو نه چا سره ترخه خبره نه شر نه شدت هېڅ نه بالکل ډېر د خاموشي او ښایسته لکه د وروڼو عمر یې موږ سره تېرېږي تا سره چې بیا ملاقات شو څه ګپ شپ به م لګو بس السلام علیکم او وعلیکم السلام سفر ورخې وراره ښې طبیعت ښه دی خیر دی او ترې ښې ما بس به دا خبره ډېر بېبدو سړی و مطلب ډېر بېبدو په سړی په خدای ګواه دی چې زه پې دومره خفه یم لکه سړی چې په خپل اولاد خفه وي ظلم ورسره شوی دی د داسې مرګ قابل سړی نه هر چا چې ورسره وکړو خدای دې ورسره وکړي زیاتې ورسره کړی ته بیا په همدغه ورځ ته هم کور کې وې خبر شوې که نه او که نه مونږ 20 منټه کم 6 بجې جمعه ده د سهارې نو ما چې جمعې سره مونځ وکړو زه کور ته رالم نو لږ سملم بیا بس بیا فارغ شم مونځو شي که نه داسې 8 بجې پاسم خو زه دې خلکو په دې چغه تقریبا دا 10 منټه کم ته ونیمې فرض کړو دې روري ویل چې دی د کوره وتې نو تقریبا 10 منټه کم ته به زه په دې چغو راپاڅېدلی نو ما هم چې منډه وواله چې هلته مې وکاته نو موټر کې مړ پروت و بس نو خلکو ویل مونږ ویل هلکه کټ چا ویل ګوتې وله موړې بیا د دې پوسټ ماسټم کې یو پلان یو ټینګ نو بس بیا حکومتي کار دی نور لږ پکې مونږ پې ونه کړو که نه بس ورتاسې تماشګیر ودرېدو او بس خلک تښتېدلي نم څوک لیدلي دي نم څه کتلي دي به دا خبره مونږ خو ډېر وخت نه وروسته تلي وو که نه چې دوی تلي دي او بیا واپسۍ کې راغلي او بیا کټ او بیا دغه نو مونږ خو ډېر وروسته وو که نه ګرانو کتونکو د وقوعې ټول تفصیل تاسو واورېدو ډېره زیاته دردناکه پیښه ده کم الګ چې وجلې شوی دی د هغه نه ډېر واړه واړه ماشومان پاتې دي دا یو انټریس کیس دی که مونږ وګورو نو په پېښور کې کم انټریس کیسونه چې دي نو هغه ډېر تیزۍ سره پولیس لګیا دي ټریس کوي داسې نه چې پولیس کار نه کوي خو د دې خلکو چې کومه وینا ده چې یاره دي افغانان دي نو دې دپاره پکار ده چې پولیس د عام کیس نه لږ زیات کوشش وکړي ځکه چې د دې دا ګیله کمه ده ځکه چې دا افغانان دي خو دې دلته موږ سره اوسېږي نو دا زموږ وروڼه دي پولیس د پکار دي چې د کیس کې خصوصي دلچسپي والي او د انټریس کیس ټریس هم کړي او ملزمان هم گرفتار کړي دې سره دا چې مړې نشي راتلی واپس خو کم سے کم د فیملی ته دومره تسلي وشي چې یاره زموږ د سړي څه ګناه کړې وه او یا د چا چې وژلې دی دوی ورسره ظلم کړی دی نو الله دې وکړي چې دا انټریس کیس ټریس ډېره مننه